الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل مجده د خپل مخلوق دپاره بالعموم او د مؤمنانو دپاره بالخصوص د دنیا او د آخرت د تمام نعمتونو نه لوی نعمت را لېږلی دی. پدې وواړو آسمانونو او ځمکو کې چې څومره نعمتونه الله د خپل مخلوق دپاره جوړ کړي پیدا کړي دي د دې ټولو نه لوی نعمت د الله د مخلوق دپاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک عظیم پیغمبر. وواړه جنتونه او په دې وواړو جنتونو کې څومره نعمتونه چې الله پاک پیدا کړي دي او نبی علیه الصلاة والسلام د هغې بیان په دې عنوان سره کړی دی چې هغه نعمتونه نه د یو مخلوق سترګې لیدلي دي او نه د یو مخلوق غوږونو د هغې متعلق څه اورېدلي دي او نه د یو انسان په زړه کې د هغې په باره کې تر اوسه پورې کوم سوچ او فکر راغلی دی. نو د جنتونو د دې تمام نعمتونو نه لوی نعمت الله پاک انسانانو ته چې کوم ورکړی دی هغه عقاید و جهان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.
د ټولې دنیا د پلارانو نه خپل اولاد ته دومره خیر نه دی رسېدلی څومره خیر چې د نبي علیه الصلاة والسلام نه د الله مخلوق ته رسېدلی د تمام عالم د میندو نه خپل اولاد ته دومره خیر نه دی رسېدلی کم خیر چې د نبي علیه الصلاة والسلام نه د الله مخلوق ته رسېدلی د تمام دنیا د پیرانو نه خپل مریدانو ته دومره خیر نه دی رسېدلی څومره خیر چې د نبي علیه الصلاة والسلام نه خپل امتیانو او د الله مخلوق ته رسېدلی د تمام عالم د استادانو نه خپل شاګردانو ته دومره فایده دومره نفع دومره ګټه او دومره خیر نه دی رسېدلی کم خیر چې د نبي علیه الصلاة والسلام د لاسه د الله مخلوق د بالعموم او مسلمان ته رسېدلی دی بالخصوص هر انسان د خپل ځان لپاره خیر غواړي لیکن د دنیا هیڅ یو انسان د خپل ځان لپاره دومره خیر نه دی غوښتی کم خیر چې د الله پیغمبر د خپل امتی لپاره غوښتی قرآن کریم کې الله وایي لقد یقینا جاءکم ای زما بندگانو راغلی دی تاسو ته رسول یو داسې عظیم پیغمبر من انفسکم چې دا د فرشتو نه دی دا د پیریانو نه دی دا د بل مخلوق د جنس نه دی من انفسکم دا مستاسو د جنس نه دی تاسو انسانان یې او زما د عظیم پیغمبر انسان دی نو دغه پیغمبر داسې پیغمبر دی عزیز علیه ما عنتم تاسو چې کوم مشقت راشي کم تکلیف در باندې راشي کم غم در باندې راشي کم پریشانی در باندې راشي کم مصیبت او کم بیماری در باندې راشي نو هغه په تاسو دومره ګرانه نه وي څومره سخته او ګرانه چې په هغه باندې تېرېږي د هر امتی غم بیماری پریشانی مصیبت د هغه په زړه کې د هغه دپاره دومره نه وي څومره چې د الله د پیغمبر په زړه کې د امتی په غم باندې غمجنېږي د امتی په پریشانی پریشانه کېږي د امتی په بیمارو باندې هغه ته تکلیف رسي او امت چې د تباهۍ په طرف باندې ور رواني د هلاکت په لاره باندې ور رواني نو په دې پیغمبر باندې دغه خبره ډېر زیاته ګرانه تېرېږي ډېر زور ورکوي او دویم حریص علیکم داسې پیغمبر دی حریص علیکم چې هغه ستاسو د خیر د لټولو ډېر زیات حرص کوي هغه دا غواړي چې تاسو ته فایده ورسي تاسو ته خیر ورسي تاسو ته ګټه ورسي دا خو د عامو خلکو لپاره او بیا خاص کر د مؤمنانو مبارک الله وی بالمؤمنین
او زما دا عظیم پیغمبر زما په مؤمنانو بندگانو باندې رؤوف مهربان دی رحیم او رحم کوونکی. ایس یو انسان خپل ځان دومره رحم او مهرباني نه کوي څومره مهرباني او رحم چې د الله پیغمبر قرباني کوي. هیڅ یو پلار خپل اولاد دومره نه مهربانه څومره چې د الله پیغمبر د په اولاد باندې مهربان. بل آیت کې الله پاک فرمایي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. زما عظيم پیغمبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى دير زياد تعلق ساتي او دير زياد نزديري بالمؤمنين زما مؤمنان بندگانو تا من انفسهم دا اغوی دا زانون نهم. ندی آیت اللہ جل جلالہ منگو تاسو تا ام دا دی خبری سبق و ترغیب را کرنی دی چھے مؤمنہ تا تخپل زان نمر خیر نپیشنی او نی لٹی کم خیر چی زما پیغمبر ستاد برگی. په دنیا کې با ایس یو مسلمان د ځان د باره د خیر دومره دعاګانې نه غوښتلې څومره دعاګانې چې د الله پیغمبر د خیر د خپل امتي د باره غوښتلې. د انسانیت په تاریخ کې با ایس یو انسان د دنیا او د آخرت د شرورونه دومره پناه نه غوښتلې څومره چې د الله پیغمبر د امت د باره غوښتلې. زكاة الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الذي وجنا علماء کرام فرمای چې د قرآن کریم په دعاګانو کې د مضمون په لحاظ سره په ټولو کې جامع ترین دعا هغه دا دعا ده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. حسنة لفظ راغلی دی او حسنة وی د دنیا هر خیر ده. ربنا اے زم پروردگارا آتنا راک مونتا فی الدنیا په دنیا کې حسنة هر خیر او هر خیګړه وفي الآخرة حسنة او اے زمونږ ربا راکه مونږ ته په آخرت کې هر خیګړه نه. حسنه دا یو داسې لفظ دی چې په دې دنیا کې د یو انسان په ذهن او په عقل او په دماغو کې د خپل ځان لپاره او د خپل اولاد لپاره کوم خیر خیګړه راتلی شي هغه د حسنه په مفهوم کې داخل دی. او دا هم دا الله مهربانی ده او دا الله کرم دی او دا نبی علیه الصلاة والسلام دا شفقت یو لوی دلیل دی چې امتیان و اولی دعاګانې نشي غوښتي د دعاګانو د غوښتو طریقه او شل به ولنه ورځي. الله پاک د خپل عظیم پیغمبر په ذریعه سره امت ته داسې یو آسانه مختصر دعا ښودلې ده چې د دنیا او د آخرت ټولې ښېګڼې پکې داخلي دي. او په احادیثو کې ډېرې دعاګانې راغلي دي سوونه نه زرګونه نه لکونه دعاګانې او په دې ټولو دعاګانو کې جامع ترینه دعا هغه دا ده اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر
ما استعاذ منه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ندغ عظیم پیغمبر چې داغه د رحم او د شفقت او د مهرباني گواهی الله په قران کې ورګي. دغه خو پیغمبر د الف لواله د یا پوری د دې دنیا د ژوند او د ژوندۍ قدم په قدم د هر خبرې تعلیم ورکړي. ابو داود شریف کې یو حدیث دی او دا حدیث نقل کوونکی راوی دی سلمان فارسی. عن سلمان قال قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. قال أجل لقد نهانا أن نستنجي بيمين أو أن نستنجي بعزم أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. سلمان وی قیل له دته اویلش. فبل حدیث کی راضی دا وین کی مشرکان قال له المشركون او بل حدیث کی راضی قال له بعض المشركين او مشرکانو کې بعض کسان ورته وی او دا هغوی د وینا مقصد نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ونبي عليه الصلاة والسلام او داغه په نبوت او داغه په دین پوری خندا او استهزاء وهم يستهزئون به. نعوذ بالله دغه مشرک دا الله په پیغمبر پورې مسخري کوي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په نبوت باندې پوری استهزاء کوله او کم دین هغه چې د الله مخلوق ته خودلیو هغه دین پورې خندا کوله او دا هغه خندا مقصد دا چې نعوذ بالله محمد چې تاسو ورته پیغمبر وای دا د الله پیغمبر نه دی او ځکه دا الله پیغمبر نه دی چې پیغمبر خو ډېر لوی شخصیت دی او د لوی خبر د غټو خلکو خبرې غټي لوی خبرې کوي غټ خلک غټي خبرې کوي او دا څنګه پیغمبر دی. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله دا وړو د معمولی د سپکو خبرو تعلیم تاسو ته درکړي تر دې پورې تاسو ته دا هم ښیي چې لیټرین ته ننوځئ بیت الخلا ته ننوځئ او دسماتي ته کښېنئ نو د ناستې طریقه به نیسئ. لقد یقینا علمکم ښودلی دی تاسو ته نبیکم ستاسو پیغمبر چې تاسو ورته پیغمبر وایي کل شی هر یو څیز حتی الخراء حتی که دا اودسماتي د ناسې طریقې هم ده ام خودنی ده ویا پیغمبر الله نعوذ بالله اودسماتي د مداسې نه نوځي او په دې طریقه باندې نوځي او کینی به په دې طریقه دا خو مېندې په ورکوټوالي کې به شو ده. نو سلمان فارسی رضی الله تعالی ورته په جواب کې وایي چې دا الله بنده دا کومه خبره چې ته د اعتراض په تور باندې او د تعنی او د پیغور په تور باندې ما د ذکر کې یو قسم پیغور راکې تعنه راکې او زما په پیغمبر پورې خاندې نو ته په ځان پوهېږې نه ستا دا خندا د زما د پیغمبرۍ دلیل دی. پیغمبر خو ویم دی ته چې په خپل امت باندې دومره مهربانه وي چې د هغه زړه د دې حرص نه ډکي
چې زما امت ته خیر ورسي دا نه ګوري چې دا خبر زما د شان سره مناسبه ده او که نه ده دا خبر ورنه او که غټه نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وایي چې اودس ماتي ته ننوځي نو د ننوتو په وخت کې به څه وایي اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث یاد به کن څنګه چې د سرو زرو لیټین دي جوړ کړي کنه او د سپینو زرو کمور دي به لګولي او لکونو روپۍ دې به لګولي خو چې ورننه ودې څه به کېږي ګلونه به پکې جوړي نقشې به پکې جوړي خو د خیرې ګندګي به پکې ورغورځي ډېره ګندګي نو چې دغې لیټین ته ننوځي که نه ام به دا سوچ نه کې چې ما خو دا لیټین د کور په صحن کې او بیا په کوټه کې او بیا د کوټې په ګوټ کې مې دننه جوړ کړی دی او د سرو او د سپینو او د سنګي مرمرونو مې جوړ کړی دی دې کې به ما ته تکلیف څنګه ورسي نه بیا به د الله د پیغمبر په طریقه نه وځي او دا به وایي اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث اے الله اعوذ بك ستا په ذریعه سره پناه غواړم من الخبث د نارینه او شیطانانو د شر نه والخبائث او د زنانه او شیطانانو نه شر نه د خبث نمونه نارینه شیطانان دي او د خبائث نمونه زنانه ځکه شیطان من حیث شیطان زنانه دی او که نارینه ځوان دی او که بوډا دی او که ماشوم دی د هغه په فطرت کې الله دا ایښي دي چې انسان ته تکلیف رسوه دا دعا به وایي او دا دعا به ولې وایي اول حدیث کې وجه راغلی ده ان هذه الحشوش محتضرة ان هذه الحشوش محتضرة دا اودسماتی دا زیونه دا بیت الخلاګانې دا لیټرینونه دا د پیریانو او د شیطانانو د جرګو او د مرقو زیونه دي کوم وخت چې ته پکې اودسماتې نه کې او تش پرو دی کونډه به سرابند لګي نو څوک به جرګې کوي پیریان او شیطانان او د هغوی دپاره د سرو لیټرین جوړوه د هغې دپاره د سپینو لیټرین جوړوه د هغې دپاره په لیټرین باندې لکونه روپۍ لګوه او دغه شیطانان په دې لیټرین کې په دې بیت الخلا کې په دې تاک کې ناست دي چې اوس یو امتي د رسول الله په داسې طریقه راننوځي چې هغه طریقه د راننوتو د هغه د پیغمبر نه او ما ته هغه ته د تکلیف د رسولو مکمل وشي نو د دې د وجې نه فاذا اتى احدكم الخناء چې ولسماتي د راځي دا دعا وایه د دې لیټرین او د بیت الخلا د پیریانو او د شیطانانو د شر نه په کلاشنکوب نه بچ کېږي په ټوپک نه بچ کېږي په چاړه او په چاقو نه بچ کېږي بچ کېږي به د الله د پیغمبر په دې دعا اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث زه صایم او تاسو سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه یو عظیم صحابي دی لوی صحابي دی بیت الخلا ته ننوته او پکې ایثارو ډېر زیات وخت تېر شو یو لوی غوغا جوړه شوه سعد بن عباده ورک شو هرشه پیریانو وتښتو انسانانو یې غوا که چېرته لاړه بره لاړه ځمکه کې ننوتو دنیا یې ورپسې ولټوله چې صحابه کرام مایوسه شو د سعد بن عباده له پیدا کېدو نه نو کومه بیت الخلا ته چې دی ننوتي
د هغې نه یو غیبي اواز راغه د عربۍ د ژبې اشعار قتلنا سيد الخص رجي سعد بن عبادة رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده ويمون وجليني د خزرج د قبيله سردار چینو به سعد بن عباده نه اسنګ موجليني رميناه بسهمين فدو غشم اشتري فلم نخطئ فؤاده او دا غشي دوانه نیغ پسره لګیدلی دي ټول خلکو دا आवाज اورید چې بیت الخلا دروازه ورپسې ماته نه نو سعد بن عباده وکړه دنه ورکوت نو چې هغه ته تکلیف رسی نو د سوال سمې سړي مسلمان چې د پیغمبر په طریقه باندې بیت الخلا ته نه راوځي نو تکلیف ورسې کنه ورسې نو سلمان فارسی ورته وایي ها او بیا چې د بیت الخلا نه راوځي کومه دعا به وایي غفرانک نور یم ډېرې دي خو اسان ترینه دعا دا ده څه غفرانک د غفرانک معنی څه ای الله ستا د دې نعمت د شکر د ادا کولو حق ما ادا نه کړ په دې درنه بخښنه غواړم څه مفهوم دی ای الله ستا د دغه نعمت د شکر د ادا کولو حق می ادا نه کړ نو په دې درنه څه غواړم بخښنه غواړم یګم خبر باندې کنه چې د دنیا خوراکونه دې تیار کړی دي او مخې ته دې پراته دي او بسم الله دې به وې او شروع دې به وکړه نو دغه نعمت د نورې په شکل کې کمرې کې اونخته نبی خپل زوی ته وای خپل ملګری ته وای شابه په لسن باندې شکر راکړه نورې می تیر شي نه دا نورې صحیح طریقې سره مېدی تتلل دام د الله جل جلاله سره ها نعمت او د پښتو متل دی کنه دعا ده څه دعا ده الله دې د خلی لارې دره دارو کی الله دې خلو وشوامه که خلو دې اوچه شوه په بیا به مړي نو دا نورې خلی ته لاړ شي غاښونه به خپل کار وکړي او بیا خدایي فطري دوایي چې هغه د انسان د خلی لارې دي هغه د دې نورې سره څه شي یوځای شي د دې لارو د برکته الله پاک دغه نورې د مسلمان د برسه وګرځي شفا ذریعہ وګرځي او نعوذ بالله ثم نعوذ بالله معده د سینې د لاندې الاخیر د باسه پرته ده پرې معده کې الله جل جلاله انجذابیت در خپل قوت اخی ده دې د خوراک ځان ته څه کوي راکړي او بیا په مزه ور باندې سي لګي او کار پکې کوي بیا تقسیم کوي نو کله دغه معدینا الله پاک د انجذابیت دا صفت سر کړلو بیا به نوړي بر او اشي اولاد دی به وزي بیا به څه کوي نو دا الله پاک بل نعمت او بیا نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ویم قوت الله پاک په دې معده کې اخیره چې کله دا معده خپل کار وکي غنی یو اړخدګي وینه بل اړخدګي او د انسان د بدن کوم حیثیت جزء ګرځي هغه بل اړخدګي او کوم فضلات چې هغه په اسم نه راځي بیا باندې معده کې الله یو قوت غیر چې هغه ذکر بیا انسان ته د اسماتي ضرورت محسوس شي نو کله صفت الله پاک په دې معده کې نه وي اخی او دا ګندګي په دې معده کې جمع کړي یا بسو نعوذ بالله ثم نعوذ بالله کم مسلمان ته چې د قبض شکایتي کنه بیا د هغه د او د سماتي
د قدر تپوس کوه چې په کلا اوسره او د سماعتو کې دا څومره لوی نعمت نه غرض ده چې ګوره هغه د غنمو دانه زمیندار په پټي کې ورواچوله خاورې پکې خپل کار شروع اوبو پکې خپل کار وکړ نور پکې خپل کار وکړو هواګانو پکې خپل کار وکړ سپوږمۍ استورو پکې خپل کار وکړو او بیا دې بوټي جوړ شو بیا دې دانه جوړه شو بیا اورو درې شو بیا اورکړې شو دا هغه وخت نه سلسله شروع دا الله دا نعمت دا انسان د بار تیاری ده خدا نعمت کمال د کله رسی چې کله انسان سوږي او کله سره سره په صحیح طریقې سره او د سماعتي وږي نو هغه د نور او د خوراک نعمت کمال د شي ورسی څومره مخلوقات به استعمال شو نو د دې وجه نه هر یو انسان دا خوراک د نعمت د شکر د ادا کولو چې کوم حق دی دا غي نسني عاجز دي نو ځکه د الله پیغمبر تعلیم ورکړي دي چې د اسمات نه راوځي سوایا کفرانه کوایا نو غرض ده چې نبی عليه الصلاه والسلام ته سلمان وی سلمان ورته وی دي مشرک ده چې کوم شیز ته زموږ د پیغمبر د نقصان او د خندا دلیل غني امره شیز زموږ د پیغمبر د کمال سره دلیل دی لقد نهانا یقینا موږ د الله پیغمبر مله کړیو بخیل لاسمه وای کن ځان نه پاکي بخیل لاس بسان نه پاکي ولی نیمه ګنټه وړاندې دي استنجا وکړه ځان دې به پاکه او نیمه ګنټه بس بیا درته روټي مخې ته پردی او په دغه راشه به روټي راشه کې خپل ته دی نو شیطان درته بزرګي وسوسه دروځي دا روټي به در باندې ځار شي کنه خیر اسمو او دا څنګه او ان نستنجي برجي دا حیوانات په ګندګۍ باندې شوټو پښو باندې ځان نه پاکاوه او بعزمين او بأرجوك وزان ما باكوا او ان نستنجي باقل من 3 احجار او شکل پټی کې ناس دي او لوټي در سره نو بیا 3 لوټي استعمال وا یو باندې ځان ما دو باندې بګسه 3 دا سنت طریقه نغرض دا چې نبی عليه الصلاه والسلام هغه شفیق او رؤوف پیغمبر دی چې د انساني ژوندۍ د هر قدم هر شیز د الله پیغمبر کم شیز کې چې د امت خیر او هغه مرته خود نه دي او کم شیز کې چې د امت به خیر د هغه مرته خود نه ده دا الله جل جلاله دی ماتهم او تاسو ته هم د خپل پیغمبر د تعلیماتو پر راکې جون تیرول آسان د ټول دنیا ټوت پېسټونه چې راځم کې کنه هغه یو طرف ته او یو سنت مسواک دا او دا سب په وخت کې یا د موس په وخت کې یا د خوب نه در پاسېدو په وخت کې او یا د خوراک نه باندې استعمال یا غبر طرف ده دا یو ساده مسواک د ټول دنیا د مصنوعي برشونو د ټوبستونو سره زیات مفید او فائدناک او زیات قیمتي دي زمون یو دوست دی او د انګریزانو په ملک کې ګرځي دا غړي دا کار نو هغه راته وی زما د انګریزانو سره ډیر زیات نږدې تعلق دی او دا راته وی مونږ ته د خلکو د ډیر غوړ سي ښکاری کنه وای هر دویم دریم انګریز د بواسیر او د سوزش په بیماری کې مبتلا بواسیر اوسي سوزشي او دا ولي وای ځکه وای چې ټول عمر هغه استنجا په سمانه کې ټیشو پیپر باندې کې او ټیشو پیپر کې کیمیکل لګېدلی نو 50 کال دا کیمیکل چې استعمال دي اخر کې د سوزش او د بواسیر په بیماری کې مبتلا شي پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته څومره ساده او تعلیم راکړی دی چې په لو استنجا کې نو پس سره یې لوټو سره ځان پاکوا
زمونږ په حال باندې الله رحم وکړي. پخوا زمونږ د پېښور د ښار د هر جومات په خوا کې به یو ځای و او هغه کې به څه وي لوټې وې او خلکو به ورسره وره استنجا کول. کورونو کې به خلکو لوټې ساتلې سارا ته به هغه زمونږ هم پاتې شو. نو وایي هغه وایي ما ورته صبر وکړه زه درته یو عیاس ښیم وایي چې کله راشم وایي چې واپس تلم وایي د نمکمنۍ د جومات د مخې نه مې یو لسته لوټې څه کړې دا غونډې کړې او د ځان سره مې ویوړلې او هغه انګریز چې د شا سره کاروبار هغه ته مې ورکړې او په طریقه باندې مې پوه کړو. وایي هفتنې مې چې استعمال کړې وایي ما ته یې چې زه خو بلکل الله روغ کړم. بواسیرو شکایت مې هم ختم شو او دا سوزش هغه شکایت مې هم څه شو دا هم ختم شو. د ابو داود شریف او د ترمذي شریف حدیث دی کم لوښي چې سپي جوټه کي نو 3 ځله یې وینځي 7 ځله یې وینځي خو اخر کې یو ځل ورباندې څه کوي خاورې اومګي خاورې. پخوا به منکرین حدیث او د دهریانو بنعوذ بالله په دې حدیث پر خنداګانې کولې. اوس انګریزانو د ساینسي تجرباتو باندې کې تجربه وکړله چې د سپي په دې لاړو کې یو داسې جراثیم الله پیدا کړي دي چې د دې جراثیمو ټول هغې د ځمکې د خاورو نه بل یو شي کې هم نشته. اوس یې مني الله پاک دې موږ او تاسو د خپل محبوب پیغمبر تعلیماتو بنا کې ژوند تیرولو اسانه کړي او الله دې د خپل پیغمبر مبارکو طریقو مونږ پوه کړي او الله پاک دې خپل محبوب پیغمبر د تعلیماتو قدر او عزت زموږ په نظر کې د غیرو د طریقو نه زیات کړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.